Welcome to HMT Services. Bismillahirrahmanirrahim. معزز ناظرین څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د کمپیوټر کورس حوالې سره مخته روان یو. ټول لومړی د کورس آوټلاین د کورس خلاصه د کورس موږ څه زده کوو. د کورس کې به موږ انټروډکشن ټو کمپیوټر د کمپیوټر بنیادی تعارف، هغه نه وروسته د کمپیوټر سافټویر دی چې کوم ډېر اهم دی. په هغې کې ټول لومړی د ایم اس ورډ او د هغې نه وروسته ایم اس ایکسل او د هغې نه وروسته ایم اس پاور پوینټ. دا به موږ زده کوو. ټول لومړی موږ د کمپیوټر تعریف ته راځو چې دا کمپیوټر وایي څه ته. واټ از کمپیوټر؟ کمپیوټر څه ته وایي؟ کمپیوټر دا یو الکترونیک ډیوایس دی، الکترونیک ماشین دی. الکترونیک ماشین، الکترونیک ډیوایس هغه ډیوایس ته ویل کېږي چې کوم په بجلی چلیږي. دا کوي څه؟ that can accept input یعنی ډیټا. دا ډیټا اخلي، مطلب موږ ډیټا دته ورکوو، پروسس اټ او د هغې نه وروسته دی په هغې باندې کاروایی کوي according to instruction زموږ د ورکړل شوي هدایات مطابق. give output او چې کله په خپل عمل وکړي څنګه چې موږ ورته ویلي د هغې نه وروسته موږ ته آوټپوټ راکړي، موږ ته ریزلټ راکړي، نتیجه راکړي او دې نتیجې ته انفارمیشن ویل کېږي. and also store it for future use او د مستقبل لپاره که چېرې موږ غواړو نو کوم زموږ معلومات دي د ځان سره هغه سیو کوي هم. uses of computer د کمپیوټر استعمالات. دې سلسله کې موږ بنیادی او مین دغه به وایو چې کوم ځای کې دا استعمالیږي. نور ډېر ډیټیل تلو ضرورت نشته. ټول لومړی د چې کوم استعمال دی هغه دی روټین افیس جاب هینډلینګ، روزانه بنیادمنتي زموږ د کار چې څومره هینډل کول دي هغه ټوټل نن سبا په کمپیوټر باندې کېږي افیس کې. دویم دی ټریفیک کنټرول. مختلف اشارو باندې تاسو به لیدلی وي چې دا کوم بلبونه لګېدلي وي، اشارې لګېدلې وي، سره، شنه، زیړه، دا کنټرول کوي څوک؟ دا نن سبا په کمپیوټر باندې ټوټلی کنټرول کېږي. بینکینګ اینډ فاینانس. زموږ بینکینګ اینډ فاینانس ټوټل سیستم او ټوټل نظام نن سبا په کمپیوټر باندې چلیږي. د ورځې څومره لین دین کېږي هغه ټوټل په کمپیوټر کې ریکارډ کېږي. انډسټریل اپلیکیشنز. زموږ چې څومره صنعت دی په صنعت کې هم نن سبا د کمپیوټر ډېر زیات استعمال دی. ډېر شیزونو کې د کمپیوټر استعمال سره سره صنعت کې ډېر زیات استعمال دی. مثلا زمونږ ټیکسټایل انډسټري ده، کپړې والا انډسټري ده، په هغې کې نن سبا چې څومره کپړې جوړېږي دې چې څومره ډیزاینونه دي دا پرنټ ډیزاینونه دا ټوټل د کمپیوټر په ذریعه ممکن دي. ټریډ. نن سبا آنلاین څومره کاروبار کېږي دا ټوټل د کمپیوټر په ذریعه باندې کېږي. ساینټیفیک ریسرچ څومره ساینسي تحقیق دی دا هم نن سبا په کمپیوټر کېږي. میډیکل په طب کې د ډېر غټ استعمال دی. تاسو لیدلی شئ روزانه بنیاد باندې نن سبا چې څومره تشخیص کېږي، تشخیص دپاره د ټول نه زیات استعمالېدلو والا چیز نن سبا کمپیوټر دی. ایکس رې شو، دې نه علاوه نور چې څومره دغه شو میډیکل دغه چې څومره دی په دې ټوټلو کې د تشخیص دپاره نن سبا استعمالېدلو والا کمپیوټر دی. او نن سبا بلکې علاج هم د کمپیوټر په ذریعه ممکن دی. تاسو به لیدلي وي چې څومره نن سبا لیزر اپریټ دی، لیزر په ذریعه چې څومره اپریشن کېږي دا ټوټل هم د کمپیوټر په ذریعه وي. هغه نور چې سپیس ریسرچ زموږ خلایي څومره تحقیق دی دا هم نن سبا په کمپیوټر باندې کېږي. پبلشنګ اینډ پرنټینګ څومره اخبارات دي دغه شان څومره زموږ کتابونه پبلش کېږي دا ټوټل دغه چې کوم دی دا هم نن سبا د کمپیوټر په ذریعه کېږي. کمیونیکیشن څومره مواصلات دي، مواصلات هم نن سبا د کمپیوټر په ذریعه دي. ټوټل مخکې به خط لیکل کېدلو، اوس هغه خط چې کوم دی نو هغه ختم شوی. اوس کمیونیکیشن ټوټل نن سبا په کمپیوټر باندې کېږي. اوس زه دا لیکچر ریکارډ کوم دا هم زه په کمپیوټر باندې ریکارډ کوم او تاسو به دا اورئ په خپل موبایل باندې یا کمپیوټر باندې چې په څه باندې هم اورئ نو هغه هم ستاسو کمپیوټر دی. دا نن سبا کمیونیکیشن هم نن سبا ټوټل په کمپیوټر باندې کېږي. هغه نوڅه هیستوري اف کمپیوټر د کمپیوټر تاریخ څه دی، دا کله نه شروع شوی و او اوس په کوم سټیج کې دی. دا کمپیوټر چې کوم جوړ شوی و د ټول لومړی او د چې کوم بنیادي مقصد و هغه و کالکولیشن. دې سلسله کې ټول لومړی چې کوم دغه راغلی و هغه و ابیکس. دا 3000 قبل مسیر راغلی و. ستاسو مخامخ دا تصویر دی، دا یو سیمپل ابیکس دی. دا هغه نوڅه دا هم ابیکس یو تصویر دی، چاینا کې به دا استعمالېدلو او دا د رومن امپایر وخت کې چې کوم و نو دا یو ابیکس به استعمالېدلو. هغه نه وروسته دا کمپیوټر چې کوم دی نو دا ټوټل په دوه وختونو کې تقسیمیږي. یو وخت هغه دی چې کوم ته میکانیکل ایرا ویل کېږي. میکانیکل ایرا نه مراد هغه وخت دی چې په کوم کې به دا کمپیوټر چلیدلو په لاسو باندې
یا په باف باندې به چلیدل او بجلی باندې باندې چلیدل. دا میکانیکل ایرا چې کوم ده دا 1630 نه شروع کیږي او 1938 کې ختمیږي. په دې سلسله کې چې کوم ټول لومبي کمپیوټر هغه د شیکارز کیلکولیټر دا 1630 کې هغه جوړ کړو او دای تصویر دی. دې ایرا کې چې کوم دویم کیلکولیټر او دویم ماشين کوم راغلی هغه پاسکلاین د بلیس پاسکل جوړ کړو په 1642 کې دای تصویر دی. دین وروسته لیبنس کیلکولیټر راغلی وو دا سټیفن ډروکنر په دې نوم دی او دا جوړ کړی وو 1671 کې. دا چا جوړ کړ؟ لیبنس جوړ کړی وو. دا تصویر دی. دین وروسته پنچ کارت چې کوم نو دا متعارف کړی وو او دا جوړ کړی وو جوزف میری 1801 کې. دا کمپیوټر خو نه وو خو وروسته د کمپیوټر ته د هدایت ورکولو لپاره دا به استعمالېدل. دین وروسته چارلس بیبج چې کوم نو هغه دوه کمپیوټر جوړ کړی وي او دا چارلس بیبج چې کوم کمپیوټر جوړ کړی و نن سبا چې څومره کمپیوټر دي هغه چې کوم اندرونی ډیزاین دی او د کار کولو چې کوم طریقې کار دی هغه د مطابق ده کوم چارلس بیبج کمپیوټر جوړ کړی دی. وجه د ته ویل کېږي فادر اف ماډرن کمپیوټر د جدید کمپیوټر پلار د ته ویل کېږي. د چې کوم لومړی کمپیوټر جوړ کړی هغه نوم ډیفرنس انجن 1823 کې جوړ کړی دی تصویر دی. دویم د جوړ کړی انالیټیکل انجن 1838 کې دی تصویر دی. بس شروع شو چې زموږ سره دویمه الکترونیک ایرا او کمپیوټر د کمپیوټر الکترونیک ایرا مطلب کوم وخت چې کمپیوټر په بجلی باندې چلیدل شروع شو د 1938 1939 کې شروع کیږي او د اوسه پورې دا چلیږي او مستقبل هم دا په نظر راځي چې مستقبل کې هم همدغه ټکنالوژي به استعمالېږي د بجلی والا کمپیوټر. د سلسله کې چې کوم ټول لومبي کمپیوټر جوړ شو هغه آی بی ایم مارک 1 دا پروف هاورډ اینڈ ایکن دا یو پروفیسور وو. د مایده شیوه د آی بی ایم دا یو کمپنی ده. د آی بی ایم مخفف دی انټرنیشنل بزنس ماشین. دوی سره مایده شیوه چې موږ یو کمپیوټر جوړو چې کوم په بجلی باندې چلیږي دا مایده شیوه 1938 1939 کې او بل اخر 1944 کې دا کمپیوټر واقعي وجود ته راغی چې په کوم بجلی باندې چلیږي دا تصویر دی. په دې سلسله کې چې کوم دویم کمپیوټر جوړ شو هغه انیک وو دا جوزف ایکټ اینڈ جان موچلی جوړ کړی وو 1946 کې دا تصویر دی. د نورسو آی بی ایم 7090 دا بیل لیبز جوړ کړی وو 1949 کې دا تصویر دی. اوس راغی جنریشن اف کمپیوټر الکترونیک ایرا د بجلی باندې چلیدلو د څومره کمپیوټر دي دی بیا مخته مختلف جنریشن دخکیږي مطلب د ټکنالوژي د بدلیدلو سره د کې څه تبدیلیان راغلي د دې سلسله کې 5 اهم او 15 چې کوم دي د بنیادی جنریشن دي او دا بیسډ اپون ټکنالوژي. دا ټکنالوژي حساب سره دا جنریشن دي 15 جنریشن دي مطلب لومړی جنریشن موږ سره وو هغه فرست جنریشن دا 1946 نه 1956 کې او دغه چې کوم ټکنالوژي استعمال ده هغه وکم ټیوبز ولا و. دیم چې کوم څه جنریشن دی 2G چې کوم ورته ویل کېږي دا 1956 نه 1963 دی. دغه چې کوم ټکنالوژي استعمال شو هغه ترانزسټرز. دریم زموږ جنریشن چې کوم دی نو دا شروع کېږي 1964 نه 1971 په دغه ټکنالوژي استعمال شو انټیګریټډ سرکټس همدغه ته آی سی ویل کېږي. څلورم جنریشن چې کوم زموږ سره دی دا 1972 نه شروع شوی او تر اوسه پورې دا چلیږي او په دغه چې کوم ټکنالوژي استعمال شوی هغه د مایکرو پروسیسرز. پنځم چې کوم جنریشن دی کوم 5G کمپیوټر دی پریزنت اینڈ بیون مستقبل هم د دې دی او فلحال هم دا شروع شوی دی. دغه چې کوم کمپیوټر راغلی نو د کې دا دومره غټي کمپیوټر او د هم شروع بالکل د پینونو صورت ته دا سلسله رسیدلې ده پن لای کمپیوټر په دې کې دي. مثلا وس کوم وخت په دې وخت چې کوم کمپیوټر روان دي مستقبل هغه د تاسو د آینده 15 پینونه دي 1 2 3 4 5 صرف همدغه 15 پینونه چې کوم دا پوره کمپیوټر دی. بس ګورئ دې پین نه دارنه اوزي او دارنه چې په کوم ځای منتلګ نو الته ال سی ډي جوړه شوی سکرین جوړ شوی او د دې پین نه دارنه تاسو یې نه دارنه داراوته دارنه چې په کوم ځای باندې لګي نو الته چې کوم دا کیبورډ جوړ شوی دی. دا دوه پینونه خو هغه چې کوم کیبورډ او دغه ولا کار کوي د موږ سره سکرین ولا کار کوي. دا نور چې کوم درې پینونه دي دوی څه کار کوي دا تاسو لیدلی شئ. ګورئ یو پین چې کوم دی نو دا د کیمرې ولا کار کوي کوم چې کوم کې دا کیمره لګېدلې ده او ورسره چې کوم دی چې کوم دا رڼا وځي دا زموږ ته سکرین کار کوي چې په کوم ځای باندې هغه رڼا لګي نو د سکرین جوړیږي.
دویم چې کوم زموږ سره پین دی هغه د کیبورډ کار کوي، او چې کوم زموږ سره دریم پین دی هغه د کمیونیکیشن کار کوي. مطلب په دې کې زمونږه مایک لګېدلی دی او په دغه کې زمونږ سپیکر لګېدلی دی. بل چې کوم زمونږه پین دی دا سی پی یو پین ورته ویل کېږي، سنټرل پروسیسینګ یونټ، مطلب زمونږه پوره کمپیوټر او هر څه چې کنټرول کوي. بیا د کمپیوټر چې کوم د مزید کلاسیفیکیشن دی، تقسیم دی، دا چې کوم مزید تقسیم شوی دی، یو خدای ده بای ټایپ، بل دی بای سایز د سایز لحاظ سره، بل دی بای پرپس د مقصد لحاظ سره. د کمپیوټر چې کوم د مختلف تقسیمونه دي. بای ټایپ انالوګ کمپیوټر دي، زموږ سره ډیجیټل کمپیوټر دي، هایبریډ کمپیوټر دي. د سایز لحاظ سره زموږ سره مایکرو د ټولو وړې کمپیوټر دي، پسې مینی وړې کمپیوټر دي، پسې مین فریم کمپیوټر چې ټول غټ کمپیوټر دي، د هغې نه لږ واړه کمپیوټر، او باقي د زموږ سره سوپر کمپیوټر ټول نه غټ کمپیوټر دي. د ټولو تصویران زه تاسو ته ښیم دي. بیا د پرپز لحاظ سره، مقصد لحاظ سره هم د کمپیوټر قسمونه دي. یو د جنرال پرپز کوم عام مقاصد لپاره کمپیوټر جوړ شوی دي، بل د سپیشل پرپز چې کوم سپیشل پرپز د خاص مقصد لپاره جوړ شوی، څنګه سوپر کمپیوټر دي زموږ دا د خلایي ریسرچ لپاره او دا شان د نور غټو غټو کارونو لپاره جوړ شوی. سوپر کمپیوټر چې کوم ټول لومبه په 1960 کې جوړ شوی وو. دا تاسو دا تصویر یې دا سوپر کمپیوټر دی. دا یو ډبه چې کوم دا کمپیوټر نه دی، دا چې څومره ټوټل ډبې تاسو ته په دې حال کې نظر راځي، دا ټوټل یو کمپیوټر دی، دا سوپر کمپیوټر دی. په هر کال کې دوه ځلې یو لیست شایع کېږي، یو په جون کې او یو بل په نومبر کې، او په هغې کې دا ویل کېږي چې په دې وخت کې د دنیا کې د ټولو نه اوچتې 1500 سوپر کمپیوټرې کمې دي. دې لیسټونو حوالې سره چې کوم 58 مطلب 58م چې کوم لیست جاری شو، او په هغې کې چې کوم د ټولو نه اعلی 1500 کمپیوټرې وي. دا لیست چې کوم جاری شوی و دا په نومبر 2021 کې جاری شوی دی، د ټول اخري لیست دی. دې نه وروسته لا بل نه دی جاری شوی، بل چې کوم جاری کېږي هغه به جاری کېږي 2022 جون کې. د دې لیست مطابق د ټول نه سوپر او د ټول نه غټ کمپیوټر او د ټول نه تیز چې کوم په دې وخت کې کمپیوټر چلیږي هغه دی فوګاکو. فوګاکو از ورلد فاسټست سوپر کمپیوټر. دا دی په کوم ځای کې؟ دا په جاپان کې دی وخت کې موجود دی، او هلته کې دا پروت ده. دویم په دې 1500 چې کومې ټاپ کمپیوټر دی، په دې کې زه تاسو ته وایم چې په دې وخت کې زیاتې کمپیوټر دې وخت کې د چا سره دي؟ د چاینا سره 173 دي په دې 500 کې، د یو اس سره یونایټډ سټیټ امریکا سره 149 سوپر کمپیوټر دي. دویم چې کوم د زموږ سره هغه د مین فریم کمپیوټر دی چې کوم دغه نه لګړو کې دا تاسو وینئ. هغه وروسته موږ سره مینی کمپیوټر دي چې کوم عام چلیږي دا تاسو وینئ، او د ټولو نه وړوکي بیا چې کوم دغه مایکرو کمپیوټر د موبایل په صورت کې تاسو سره. بیا د ټایپس اف میموري، دا څنګه چې زموږ یو ذهن دی او موږ سیو کوو دغه شان د کمپیوټر چې کوم دنو دې کې میموري ده، او په دې کې د یاداشت دغه دي. خو دې کې چې کوم یاداشت د کمپیوټر والا دا په دوه قسمونو باندې تقسیم دی. یو هغه یاداشت چې کوم ته موږ ویل کېږي پرایمري میموري بنیادي، او بل چې کوم دغه سیکنډري میموري مطلب ثانوي. اوس دا پرایمري میموري چې کوم دنو بیا مخته دي دوه قسمونه دي، یو ته ویل کېږي ریم او بل ته ویل کېږي روم. اوس دا ریم څه ته وایي او روم څه ته وایي، موږ دې طرف ته ځو. ریم چې کوم دی دا ریم مخفف دی رینډم اکسس میموري. دا داسې میموري وي چې کوم ارزي تور باندې وي چې څومره وخت پورې موږ په کمپیوټر باندې کار کوو نو هغه وخت پورې دې باندې سیوینګ کېږي، او هغه وخت باندې زموږ دغه محفوظ کېږي چې څه موږ کار کوو. خو چې څنګه موږ کمپیوټر بند کړو دا ختم شي. دا تصویر دی. دویم موږ سره بیا دی روم، دا مخفف دی ریډ اونلی میموري. دا هم زموږ په کمپیوټر کې وي. دا نون ولټایل میموري ده. نون ولټایل مطلب دا ده چې دا ختمېږي نه، دا پرمننټ چې کوم دا نو موږ هدایات چې کوم هغه په کمپیوټر کې سټور کوي. مخته موږ سره چې کوم دی نو دا میموري یونټس دي، کوم چې موږ ویل کېږي د فلانه شي د کې بي دومره کې بي دی، دومره ام بي دی، دومره جی بي دی، او د دومره ټي بي دی. نو ټول بیا چې موږ سره دغه دی کې بي. کې بي دا مخفف دی کیلو بایټ، او ام بي دا مخفف دی میگا بایټ، جی بي دا مخفف دی د گیگا بایټ، او ټي بي دا مخفف دی د ټیرا بایټ. یو کې بي چې کوم دا نو دی کې صرف او صرف دومره ځای وي څومره د دې میموري سره دومره چې باقي صرف 0 او 1 دا لیکل کېږي، دنه زیات کېده څه نشي لیکل کېدلی. بیا یو ام بي چې کوم وي دا څومره وي چې کله 1024 کې بي جمع شي نو هغې ته یو ام بي ویل کېږي، او چې کله 1024 ام بي جمع شي نو هغې ته یو جی بي ویل کېږي، او چې کله 1024 جی بي جمع شي نو هغې ته یو ټي بي ویل کېږي.
زموږ سره چې کوم د سیکنډري سټوریج ډیوایسز چې کوم دغه نه علاوه دي هغه زموږ سره څه کېدلی شي د ریم روم نه علاوه د فلیش دی فلوفي ډیسک دی زپ ډیسک دی سی ډي ده ډي وي ډي ده ډي وي ډي آر ډبلیو ده سی ډي پلس آر دی سټوریج ټایپ دی میموري سټیک دی دغه شانتي مایکرو ډرایور دی ریموویبل هارد ډرایور دی دغه شانتي سمارټ میډیا ده چې کوم ته موږ په خپل وخت کې نن سبا میموري کارت وایو دغه شانتي سمارټ کارت دی دغه شانتي آنلاین سټوریج سایت دی مختلف ویب سایټ دي چې هغوی هم تاسو دا سہولت درکوي چې تاسو خپل ډاټا هلته آنلاین په هغې باندې سیو کولی شئ دغه شانتي پی سي کارت دی دې کې به اکثر تاسو لیدلي وي څه به داسې وي چې تاسو به نه وي لیدلي دې وروسته زموږ سره چې کوم ده نو د میمري ما دا یو دغه جوړ کړی یو خاکه جوړه کړله چې کوم خلاصه ټوټل بیانوي چې میمري بنیادي دوه قسمونه منتې ده پرایمري او سیکنډري بیا پرایمري په دوه قسمونه منتې ده ریم او روم بیا سیکنډري چې کوم ده نو په دې کې ما د چې کوم بنیادي دغه و د هغوی منمونه لیکلي هارد ډیسک دی چې کوم په کمپیوټر کې دننه لګېدلی وي سی ډي ده دا د بهر نه لګي ډي وي ډي هم د بهر نه لګي او فلوفي ډیسک دا هم د بهر نه لګي د هغې نه وروستو زموږ سره چې کوم کمپیوټر ده د کمپیوټر کې چې موږ څومره ډاټا ورکوو څومره هدایت دې ته ورکوو کمپیوټر ته نو هغې ته ډیوایسونو ته چې کوم موږ هدایت کمپیوټر ته ورکوو هغې ته ویل کېږي انپوټ ډیوایسز په دې سلسله کې ټول لومبی چې موږ سره کوم ډیوایس دی هغه کیبورډ دی دویم بیا را کیبورډ چې کوم دی بیا په دې کیبورډ باندې مختلف بټنونه لګېدلي دي دغه بټنونه مختلف نومونه وي څه بټنونه هغه دي چې کوم ته ویل کېږي کنټرول کیز څه هغه دي چې کوم ته ویل کېږي فنکشن کیز څه هغه دي چې هغې ته ویل کېږي نیویګیشن کیز او څه هغه دي چې هغې ته ویل کېږي نومیریک کیز ټیک دا مقاصد لحاظ سره دا تقسیمیږي دا به ان شاء الله موږ تفصیل کې وایو چې کنټرول کې کوم دي فنکشن کې کوم دي نیویګیشن کې کوم دي او نومیریک کې کوم دي عام طور پر یو سټنډرډ چې کوم کیبورډ وي په هغې کې چې کوم بټنونه وي هغه وي 103 دا ما بیا تقسیم کړی دی که چېرې تاسو دې مکمل تفصیل غواړئ او دا پړول غواړئ تاسو ما ویډیو دلته روکه وکړئ او دا یو تفصیل وکتئ بهرحال دې وخت کې د دې لازمي نه دي ده بهرحال دا تاسو ته معلوم پکار دی چې دا ټوګل کیز ته ویل کېږي هغه بټنونه چې کوم یوازې څه مقصد نه وي چې څوک پرې بل مقصد بل بټن چې تاسو نه یې دباو کړی نو هغه پرې کار نه کوي هغې ته ویل کېږي ټوګل کیز او دا زموږ سره درې وي یو د کنټرول بل د الټ بل د شفټ صرف پورې تاسو دې سره بل بټن نه یې دباو کړی هغه پر دا کار نه کوي وخت بیا زموږ سره د انپوټ ډیوایسز کې دویم چې کوم دی هغه ماوس دی ماوس چې کوم دی نو دا یو انپوټ ډیوایس دی چې دا هم زموږ هدایات ور مونږ چې څه استعمالوو اوس ګوره دا کرسر تاسو وینئ دا زه ګماوم دا څه په ذریعه دا ماوس په ذریعه او چې په کوم ځای کې زه کلیک کوم نو هلته به دا کمانډ ورکړي چې دلته کې دا کار دی دا انپوټ دا کار چې کوم دا څه کوي ماوس کوي دا تفسیر تاسو مخامخ ده د ماوس چې کوم دی یو خدای ده کوم دا تار لګېدلی دی او یو ماوس چې کوم نن سبا بل راغلی هغه ته ویل کېږي وایرلیس ماوس چې په هغې کې دا تار وغیره نه وي بلوتوت په ذریعه مې دغه کار کوي چې کوم په دې وخت کې زه استعمالوم بل زموږ سره چې کوم دا نو هغه ټریک پیډ دی دا لیپټاپ کې عموما استعمالیږي دا تاسو وینئ دی دا ټریک پیډ دی په دې باندې تاسو کوم ځای کې ګوته ایږدئ او کوم ځای کې دا ګوته کوم طرف ته چلوئ هغه طرف ته دا کرسر چې کوم دی دا په سکرین باندې چلیږي اوس ګوره زه اوس دې وخت کې دا چلومئ دا زه په ټریک پیډ باندې چلوم او چې کوم ځای کې زه ډبل کلیک وکړم نو هلته کې به دا کمانډ ورکړي چې دلته کې د کار دی بل چې کوم زموږ سره دا ټریک بال ده تاسو به لیدلي چې په دې بعضو کمپیوټرو کې او بعضو لیپټاپ کې عموما دا په دې ځای کې لګېدلی وي او کمپیوټر چې کوم دغه وي کیبورډونه په هغې کې دا تاسو لیدلی شئ چې سیټ ته چې دا یو بال لګېدلی دې باندې تاسو کوم طرف ته ګوته ګماوئ نو هغې طرف ته ستاسو دا کرسر دا کوم سکرین باندې زما دا تیر نشان ګرځي راګرځي دې ته ویل کېږي کرسر نو چې تاسو په دې باندې څنګه ګوته دغه کوئ چلوئ کوم طرف ته هغې طرف ته کرسر ګماویږي بل زموږ سره چې کوم دی نو هغه ټچ سکرین دی چې تاسو څنګه کوم ځای باندې کلیک کوئ کوم طرف ته تاسو ګوته بوځئ هغه طرف ته ستاسو فیچر او ستاسو ایپسونه هغې طرف ته روان وي او چې کوم ځای کې تاسو ډبل کلیک ورکوئ کوم ځای کې تاسو کلیک ورکوئ نو هلته هغه اوپن شي او دا ډیمانډ ورکوي چې دلته دا کار دی بل زموږ سره چې کوم دی نو هغه دی نور سکیننګ ډیوایسز دا هم ټوټل انپوټ ډیوایسز کې راځي سکیننګ ډیوایسز هغه ډیوایسونو ته ویل کېږي چې کوم زموږ ډاکومنټ چې کوم دی نو هغه سکین کړي او د سکین کولو نه وروسته چې کوم دی نو کمپیوټر ته هغه ورکړي دې سلسله کې زموږ سره چې کوم سکیننګ ډیوایسز دا زموږ سره ټول نوم دی فلیټ بیډ سکینر دا یو دویم چې کوم زموږ سره دی هغه د شیټ فیډ سکینر دا دی دریم چې زموږ سره کوم دی هغه د پن ټایپ سکینر بل چې زموږ سره دی ډرم او روټري سکینر
دا شان سورس ډیټا انټری ډیوایسز دا ټوټل هغه ډیوایسز ته ویل کېږي چې کوم زمونږ ډیټا څنګه په خپل ریډ کینو د ریډ کولو نه وروسته فورا کمپیوټر ته ورسوي چې دې کې څه وایي. زیاتره چې کوم دا استعمالیږي دا انپوټ ډیوایسز زمونږ دا والا دې کې بارکوډ ریډر دی، اپټیکل کریکټر ریکوګنایزیشن او سی آر ورته ویل کېږي، دا زمونږ سورس ډیټا انټری کې راځي. دا شان اپټیکل مارکس ریکوګنایزیشن دی، میګنیټک انک کریکټر دی او سمارټ کارت دی. دې کې اوس کوم دا یو بارکوډ ریډر، دا بارکوډ ریډر چې کوم د کار کولو طریقه څه ده دا په دې تصویر کې تاسو تفصیل سره لیدلی شئ چې مختلف دغه کې سټورونو کې به تاسو لیدلی وي چې یو ماشین وي هغې ته څنګه تاسو کوم شیز اغستی وي هغې ته څنګه نږدې کوئ نو هغه اټومیټیکلی کمپیوټر ته ووایي چې دې دا قیمت دی او دا شیز دا خصوصیات دی دا نوم دی. نو هغه څنګه ریډ کوي هغه مې در پاسه دا یو دغه لګېدلی وي دا یو بارکوډ لګېدلی وي دا تاسو لیدلی شئ. دې نه چې کوم دا رڼا راوځي دا رڼا را روانه دی دا سیده لګي په دې بارکوډ باندې، څنګه چې دې بارکوډ باندې دا رڼا ولګي دا واپس چې کوم دا اوس ایکسټریکټ شي او دا واپس چې دا کله دا رڼا ځي دا په دا میرر لګېدلی په دې باندې څنګه دا رڼا ولګي د هغې نه وروسته دا رڼا چې کوم ده نو دا هر څه ځان سره دلته څه لیکلي هغه ځان سره سکین کړي او هغه دلته راوړي. هغې نه وروسته چې کوم ده نو په درېیم سټیپ کې دا تاسو دا لیدلی شئ چې دا کوم رڼا راغلی وه کوم چې ویو راغلی و هغه تبدیل شي دا لهرونو صورت کې تبدیل شو. څلورم سټیپ کې چې کوم ده دا کوم چې لهر صورت کې ستاسو هغه رڼا بدله شوې وه هغه اوس په کرنټ کې بدله شي ډیجیټل ویو فارم کې، او چې کله ډیجیټل ویو فارم کې دا بدله شوه په پنځم نمبر باندې کمپیوټر باندې دا جوړ شي چې دا لیکلي په هغه پلاني شیز باندې دا بارکوډ لګېدلی چې کله دا بارکوډ کمپیوټر ته راشي نو بیا په شپږم نمبر کې چې کوم ده نو دې ډیکوډینګ شروع شي چې په دغه بارکوډ باندې لیکلي څه دي. هغې نه وروسته چې کوم ده زموږ سره چې کوم دا کوډونه استعمالیږي بارکوډ په دې کې چې کوم بنیادي دغه دی هغه دی یونیورسل پروډکټ کوډ. دا چې کوم یونیورسل پروډکټ کوډ دی په دې کې عموما دوه شیزونه وي، یو هغې چې کوم صرف مشین پړاولی شي مطلب کمپیوټر پړاولی شي داسې لیکلي، او دویم هغه دی چې هیومن ریډیبل دی مطلب یو انسان هم پړاولی شي څه لیکلي. مثلا ګورئ تاسو دا اینئ چې دا له پاسه چې کوم دا کرښې لګېدلي دا یو مشین خو پړاولی شي مشین نه مراد زما کمپیوټر دی خو انسان یې نه شي پړاولی داسې لیکلي، او دویم چې کوم دی دا باره هندسي دا هغه هندسي دی چې کوم یو انسان هم پړاولی شي دې ته ویل کېږي هیومن ریډیبل. بل چې کوم زموږ سره کوم کوډ وي دا خو یو پی سي یونیورسل پروډکټ کوډ. بل چې کوم زموږ سره کوډ استعمالیږي هغه میکسي کوډ دی. دریم چې کوم زموږ سره استعمالیږي هغه د ډیټا میټرکس کوډ دی، تاسو واتساپ کې به هم لیدلی وي شیرټ کې به هم لیدلی وي. دغه شان انپوټ ډیوایسز کې زموږ سره چې کوم بل راځي هغه او سی آر دی چې کوم ته مونږ ویل کېږي اپټیکل کریکټر ریکوګنایزیشن. دریم چې کوم زموږ سره دی هغه د اپټیکل مارکس ریکوګنایزیشن. دا به تاسو لیدلی وي چې دا اپټیکل مارکس ریکوګنایزیشن چې کوم دی څنګه چې دا آنلاین زموږ مختلف ځایونو کې دغه کېږي اگزام کېږي دغه شانتې که آنلاین نه وي فزیکلی چې کوم اگزام کېږي او مختلف ځایونو کې به تاسو لیدلی وي چې کوم مارکس شیټ وي د ایم سی کیوز دپاره هغې لپاره هغوی تاسو ته یو شیټ راکړی وي چې کوم ته ویل کېږي ببل شیټ، په هغې کې تاسو کوم ځای باندې کلیک کوئ دغه کوئ چې دا فلانی ایم سی کیوز صحیح دی د هر ایم سی کیوز نه وروستو مخې ته څلور ګول سرکلې ورکړي وي او دا یې ورکړي وي چې کوم یو صحیح وي نو هغې تاسو فیل کړئ. مثلا دا تصویر دی ستاسو ته مخې ته دا کوم ایم سی کیوز صحیح وي نو هغه تاسو فیل کړئ. نو چې تاسو کله هغه فیل کړئ نو د هغې نه وروسته د هغې چې کوم چیکینګ کېږي هغه کېږي په مشین باندې. اوس ګوره دې مشین کې تاسو دا وغورځولو دا چک کوي چې دا صحیح لګېدلی یا غلط لګېدلی. دې کې مخکې تاسو هدایت ورکړی چې که په فلاني ځای باندې دا فیلینګ شوی وي نو دا صحیح دی او که په فلاني ځای باندې نه شي بیا چې په هر ځای باندې شوی وي نو دا غلط دی. نو دې کار ته کولو طریقه دا وي چې دې کې څنګه تاسو دا دغه کېږدئ دا پیج کېږدئ نو دې نه وروسته د یو رڼا چې کوم ده نو هغه په دې پیج پوره پیج باندې لګي نو چې کوم ځای تاسو فیل کړی وي په هغې باندې د رڼا چې کوم ده نو لږ زیات ریفلیکټ کوي زیات عکاسي کوي نو هغه ده ته پته ولګي مشین ته پته ولګي چې فلاني ځای باندې فیلینګ شوی دی. هغې نه وروسته چې کوم زموږ سره دی د هغه میګنیټک انک کریکټر ریکوګنایزیشن چې کوم ته ایم آی سی آر ویلی کېږي. دا چې کوم ټکنالوژي ده
دا زیاتره خو خیر استعمالیږي په بانکینګ کې. دا داسې ټکنالوژي ده، دا داسې انک دی چې کوم کې مغناطیس استعمال شوی دی په انک کې دننه. د دې خاصیت بیا دا وي چې په دې لپاره تاسو نور هم څه ولیکئ او دا کوم پیج وي چې کوم دا یو پیج دی مثلا دا دې باندې انک پین سره لیکل شوی دی. دې لپاره تاسو هر څومره ګند ووهئ بالکل یې میټاو کړئ چې بالکل پټ شي، هېڅ هم په نظر نه راځي. خو د هغې نه وروسته هم چې کله تاسو دا په دې ماشین کې کېږدئ، دا ماشین چې کوم دی نو دا پرنټ کوي، دا انک چې کوم دی په دې باندې دا دغه کوي او دې کې چې کوم دی میګنیټیک استعمال شوی دی. نو چې کوم دا ماشین دی MICR دا تصویر هم ستاسو مخامخ دی. چې کله تاسو په دې کې هغه کاغذ دوباره کېږدئ نو هغه دا چې دی نو دا تاسو ته ووایي چې په دې باندې څه لیکلی شوي وو د انک سره، کوم انک سره میګنیټیک انک سره په دې باندې څه لیکلی شوي، هغه تاسو پوره هر څه وي. اگر چې تاسو په هغې باندې پاسه هر څومره ګند وخللی خو دی چې کوم دی درته په پهچان وشي او دی چې کوم دی هغه پهچان وکړي. دا قسمه دا لیکل کوي. هغه نور سمارټ کارت دی، مختلف قسمونه دي. ډیجیټل کیمره ده زموږ سره چې دا هم زموږ تصویر چې کوم دی نو دا کمپیوټر ته رسوي. یاد وساتئ چې کمپیوټر چې زموږ کومه ډیټا ځي هغه درې قسمه منتې وي، یو وي د اواز په صورت وي، بل وي د تصویر په صورت کې، او بل وي د حروف په صورت کې. حروف په صورت کې چې هغه همدغه الفاظ هم کېدلی شي، هغه هندسي هم کېدلی شي او نور څه علامات هم کېدلی شي. نو چې کوم د دغه دپاره د حروف په صورت کې او د هغې دپاره چې کوم استعمالیږي انپوټ ډیوایسز هغه کیبورډ دی، ټچ سکرین ده. او بل چې کوم استعمالیږي زموږ سره د تصویر دپاره کیمره استعمالیږي. کیمره چې کوم بیا مختلف قسمونه دي د کیمرو. هغې نه وروسته د اواز دپاره چې کوم هغه استعمالیږي هغې ته ویل کېږي مایکروفون. دې بنیادي طور پر چې کوم قسمونه دي یو دا زموږ سره دا دی او بل چې کوم دی نو هغه زموږ سره دا دی. دې نه وروسته زموږ دي آوټپوټ ډیوایسز. آوټپوټ ډیوایسز زموږ هغه ته ویل کېږي چې